السلام علیکم. په ایران کې نوې الیکشن شو، نوې صدر منتخب شو. نو نن د ایران د الیکشن طریقې کار او تفصیلات ویم. ایران تاسو ته پته ده چې یو ډیر مذهبي شیعه مسلک والا ملک دی. دلته کې اول بادشاهاتو احمد رضا پهلوي دلته بادشاه او هغه وخت کې ایران ډیر مغرب طرف ته راغب او معاشره ډیره کلاو او ایډوانس و. بیا هر شي له زوال راشي نو الته کې بیا یو اسلامي انقلاب راغی او آیت الله خمینی د هغې انقلاب سربراو بیا الته کې مذهبي حکومت جوړ شو. مختلف صدران پکې تیرېدل. اوس د الیکشن چې وشو نو دا په دې وجه چې د نه مخکې کم صدر ابراهیم رئیسی هغه د هلیکاپټر په یو حادثه کې شهید شو او دا د ایران د پاره ډېر لوی صدمه وه. مختلف الزامات چې دا هلیکاپټر کې خرابتیا راغی یا چا په میزایل ایشته دی نو دا دوه رایې وي، خو د هغې لا پوره پته نه لګي چې څه شوي، حقیقي واقعه څه شوي و. بیا د ایران یو خپل طریقې کار دی او هلته کې د الیکشن پروسس شروع شي. الیکشن ایران کې چونکې صدارتي نظام دی او په ایران کې 6 کروڑه او 10 لکه ووټران دي. د هغې ځای د الیکشن طریقې کار دا دی چې اولنۍ مرحله کې الیکشن وشي نو چې څوک پکې د 50% نه سیوا ووټونه والي صدر شي، خو که ټول امیدواران د 50% نه کم ووټ والی نو بیا دویمه مرحله کیږي او هغې کې چې کم اولني دوه ډیر ووټونه اخیستي هغه بیا مقابله کیږي. نو هغه په اولنۍ مرحله کې دوه ټاپ امیدواران چې هغوی 40% ووټ اخیستی و. نو په دې وجه باندې بیا دوباره پرون په 5 جولای باندې الیکشن وشو او بیا پکې یو کس کامیاب شو، هغه د 50% نه سیوا ووټ واخیستو. دا کم کس چې کامیاب شو دا اصلاح پسند. په ایران کې دوه ګروپونه دي، یو اصلاح پسند دي، یو قدامت پرست دي. قدامت پرست هغه ګروپ دی کم چې سخت مذهبي رویه ساتي او معاشره باندې ډېرې پابندیانې دي، خاص کر په ښځو په دې باندې. او اصلاح پسند غواړي چې اوس په دې معاشره کې تبدیلي راشي. هر ځای کې چې کله ګوټن سیوا شي، ظلم سیوا شي، جبري سختی وي نو د هغې نه پس بیا داسې خلک او آزاد اوازونه راچود شي چې هغوی اصلاح غواړي. دا اصلاح پسند امیدوار چې دی کم چې کامیاب شو د ده نوم دی مسعود پزشکیان. په تلفظ کې کو چرته غلطي کوم ځکه د فارسي نومونه دي. مسعود پزشکیان پاس شو. د پیشې د لحاظه سرجن ډاکټر پاتې شوی دی مخکې او بیا اوس وزیر صنعت و. د ده عمر دی 69 سال. او دویم چې کم قدامت پسند امیدوار و داغه نوم دی سعید جلیلی. سعید جلیلی یو ډیر سختگیر امیدوار دغه کیږي او هغه ځای چې کم د خمینی ډله د غیر رهبر چې د هغې نماینده و. د ده په کیریر کې دا ده چې کله نیوکلیر مذاکرات به د دې مغربي قوتونو سره کېده نو د هغې مذاکراتو کې سربراو او ده دا کار کړی چې ده به هغه مذاکرات دومره ډیلی کول چې ایران ته موقع میلاو شي او خپل نیوکلیر اکټیویټیز چې دي هغه جاري ساتي. د دې دوو کسانو دغه وه. مسعود چې دی نو هغه ته ګټه کې د وجه چې دا د اصلاح پسندی ده. په دې 2022 کې په ایران کې یو واقعه شوې وه او هلته یو جینۍ وه محاسا امینی نوم یې و، 22 سال عمر یې و. هلته کې یو اخلاقي پولیس دی. دا اخلاقي پولیس دا ډیوټي ده چې په بازارونو کې ګرځي، چا ستر نه یې کړی، چا سر نه یې پټ کړی، اپې په زور کوي او شرعي سزاګانې ورکوي. هغه جینۍ ته چې ده ویوي چې یا سر پټ کا یا سوکا هغې کې هغې انکار وکړو یا هر څه چل چې شوی هغه دومره خبره سیوا شوه چې هغې باندې تشدد شو او هغه مړه شوه. چې کله مړه شوه نو په ټول ایران کې مظاهرې او هنګامې شروع شوې او خلکو د دې اخلاقي پولیس خلاف ډیر زیات دغه وکړو. د مسعود پزشکیان چې نوی صدر دی د دې اخلاقي پولیس ډیر خلاف دی. ده وویل چې دا اخلاقي پولیس نه دا غیر اخلاقي پولیس دی. دا ناره د ده ډیره مشهوره شوه.
نو په دغه وجه باندې د وګټله او اوس د ایران هغه نوی صدر دی ګورو چې هغه په سرکردګۍ کې ایران د مغرب سره تعلقات څنګه کوي د خپل ګاونډیانو سره څنګه کوي او معاشره کې اصلاح د پاره څه کوششونه کوي. امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو نه څه اندازه ورته شوي چې د ایران د الیکشن څه نتایجو او بیک ګراوند یې څه. کوم ویډیو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ او ویډیو ډیره شیر کې او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.